دا بعض کسان موبایل لوالي د شپې چې کله تکه توره تیاره شي او کټ کې سملي یا به طلایي کې او خبره صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې نو بیا به پرې د زنانو تصویران راواړی او چې کله ورسره په خوا کې پلار ناستي یا ورسره رور ناستي یا استاذ ناستي عالم ناستي یا ښځه ناستی نو بیا دغه شي نه ګوري خو چې کله معامله صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې راشي نو بیا دی هر څه ګوري په خوله باندې اگر که دی دا نه وایي خو د دې حالاتو نه دا معلومیږي چې دی د دې مخلوقاتو قدر د رب العالمین نه زیات کوي ځکه که د ده په زړه کې د رب العالمین قدر د مخلوقاتو نه ډېر وی د مخلوقاتو په مخکې دی ګناه نه کوي د رب العالمین په مخکې ګناه څنګه کوي دی د دې بار بار کتو سره د ټي وي ډیش انټرنیټ موبایل د دې سره د رب العالمین هغه قدر هغه اکرام هغه تعظیم هغه زموږ د زړونو نه څه دی هغه وتی دی رب العالمین د دې خلکو خبره کړې ده دا کوم چې د مخلوقاتو په مخکې ګناهونه نه کوي د رب العالمین په مخکې به بالکل کوي الله سوي د هغو مبارکې یستخفون من الناس چې ګناه کوي څه بد عمل کوي د خلکو نه یریږي د خلکو نه پټیږي د عمل چاته ښکاره کوي نه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله أكبر يستخفون من الناس د خلکو نه پټیږي د خلکو نه یریږي د خلکو نه حیا کوي د خلکو نه شرم کوي د خلکو قدر کوي د خلکو احترام کوي ولا يستخفون من الله خو دا قدر دا حیا دا شرم دا یره الله دا زمانه نه کوي دا خبره ګوره الله پخپله کوي الله اکبر قسمه ګیله چې دې خلکو کې پیدا کړي رب العالمین دی هغه رب دی او په خوله باندې وایي موږ مؤمنان یو موږ مسلمانان یو موږ د الله نه یریږو او د مخلوقاتو قدر یې په زړه کې شته او زمانه نه یریږي الله وایي هغه الله چې د هغه علم د هغه لیده د هغه اورېده دا په هر ځای کې دی یعنې یو ځای کې هم دوی د الله نه بچ کېدی نه شي نو بیا په اخره کې دا خبره کړې ده وکان الله بما یعملون محیطا داسې ګوره الله نه دي ویلي څه چې دوی کوي زه پرې پوه یم داسې نه دي ویلي وایي څه چې دوی کوي ما راګیر کړي دي داسې بلکل مې ګیره اچولې ده د انسانانو ته په یو ځای کې نه شي بچ کېدی په دې ټیم کې ده سره دا سوچ نه چې یو رب دی په عرش له پاسه او هغه ماته ګوري حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیمه شپه تکه توره شپه او تک تور میږي او په توره ګټه باندې روانې او دا ګټه مینه رب العالمین د عرش نه د دې میږي د قدمونو اواز اوري او دا میږي ییني ته چې د موبایل کې او په دې ډیش باندې دا چینلې ګوري او په ټي وي باندې ریموټ د سره ګوري ته نیس عائشه رضی الله عنها وایي کله چې هغه زنانه په رسول الله پسې راله خوله او یا رسول الله زما خاون ماته ویلي چې ته په ما حرام یې ناغي رسول الله یا رسول الله وی خاون راته دا خبره کړې ده خو تر له سهل وګورم رسول الله وی خو ځان خبرې نشم کولی الله سره دی وی خیر هغه لګیا د رسول سره یا رسول الله بوډۍ یم او یا رسول الله غم بوډا دی او یا رسول الله بچی مې دی او دا به ځای شي او خبره جړلې روانه شوه او په دې منځ کې دا وی زه خپل شکایت رب العالمین ته کوم نه بس څنګه چې دا وته په دغه ټینګ کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی رااله نو وحی رااله څه وحی رااله د آیت غوږ کې دی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله اے پیغمبر ما واورید دې زنانه خبره ده تاسو رې خبرې کوي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تاسو رې د خاون مبارک ماریزي کوي ما واورید خبرې وتشتكي إلى الله أو شكايتي وقال ما دي شكايتنا كول وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما
او الله وي ستاسو دا خبرې واورېدې تاسو هم څه ووایې پیغمبر هم ما واورېدې هغې چې څه وي هم واورېدې عایشه رضی الله عنها وی پاک دی هغه ذات عزت والا دی هغه ذات اوچت ذات دی زورور ذات دی چې د عرش نه په اووه اسمانونو له پاسه عرش دی په هغې له پاسه الله دی د هغه ځینه الله وی د دې زنانه خبرې واورېدې او زه یو کوټه اخوا وم او د هغې د اواز ما ته صحیح نه راتو الله اکبر دا رب ستا دا کارونه نه نتیجې کې ستا دا خبرې نه اوري چې ته په دې موبایل او په انټرنیټ باندې کې نن سبا والله العظیم دا خبر د سره مونږ ته ګناه نه ښکاري چې د زنانه تصویر راغی داسې ګناه ښکاري چې ده بلکل ورسره داسې عادت شو داسې د زنانه سره پردۍ زنانه سره چیټینګ کول د هغې سره دردشه کول د هغې سره خبرې کول دا داسې عام شوي ده والعیاذ بالله په دې به الله نه خفه کېږي د الله نه ویني یو هغه انسان دی چې په تورو تیارو کې پروت دی د پردو زنانو سره خبرې کوي یو هغه انسان دی چې ځان له یوازې ناست دی نو په ډیش کې فلم راړولی دی زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی دا زما تاسو ته د زړه نه نصیحت دی چېرته ګورئ په موبایل کې یا په انټرنیټ کې یا په ټي وي ډیش باندې چې د غلط څه ویني ونه ګوري ګورئ چې د زنانو تصویران ځان څه ونه ساتي ګورئ یو ورځ را روانه ده سوی رب العالمین د هغه ورځې مبارکې یوم تبلی السرائر په هغه ورځ باندې چې په سینو کې څه دي الله یې هغه به راوباسي او په هغه ورځ باندې څه چې د انسانانو نه پټ و هغه به څه کېږي هغه به راښکاره کېږي الله څه وایي ووضع الکتاب کتاب به کېښودی شي کتاب مطلب عملنامه قیامت په ورځ خو دا به ګورې مونږ ټول به په دغه ورځ ولاړ یو لغړ توغړ ناسونته په خپو به پیزار نه څنګه چې د مور د خېټ نه دغه شان به رب العالمین ته ولاړ په نمبر به هر انسان ته عملنامه ورکړی کېږي الله وایي ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه الله وایي پیغمبره مجرمان به په هغه ورځ سخت یره کړي په دې کتاب کې چې دننه څه دي دینه به په یره کړي ولې ځکه چې په کتاب کې دننه لیکلي دي چې د شپې چې کله دی په کټ کې سملاستو نو فلمونه یې کتل په کتاب کې لیکلی شوي دي چې د زنانو تصویران کتل په کتاب کې دا خبره شتي چې د ډیش راوړی و په هغې کې ډرامې او فلمونه او سندرې دا کتې په کتاب کې دا ټولې خبرې لیکلی شوي دي او ویلي چې زموږ دپاره تبعي ده ويقولون يا ويلتنا زمون دپاره تبعي ده ولې تبعي ده ستاسو دپاره ما لهذا الكتاب دې کتاب له څه چل شوی دې ګډوډ شو ما لهذا الكتاب وی کتاب له څه چل دی کتاب له چل نه دی چل تاله شوی دی تا ته خو علماو دا خبره بیان کړې نه قرآن کې ونه حدیثونو کې ونه د علماو اوازونه بوغ شوي نه وو چې ګوره دا هر څه لیکلی کېږي دا لیکلی کېږي د دې به حساب وي د دې به کتاب وي الله به درنه تپوس کوي تا نه به جواب غواړي یا به جنت ته ځې یا به جهنم ته ځې دا خبرې ولې علماو بیان کړي نه ما لهذا الكتاب څه چل کتاب له ولې نو دی به څه وایي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها الله وی دوی به وایي چې د کتاب له څه چل شوی ده خو نه وړه پرې خبره پرېښودې او نه غټه پرېښودې ووجدوا ما عملوا حاضره هر څه به پکې لیکلی شوي ولې الله هر څه به پکې لیکلی شوي ولا یظلم ربک احدا ستا رب وایي د چا سره ظلم نه کوي نو چې سبا له څوک ونه وایي چې ما دا کار نه دی کړی اوس دې ځای کې د مجرم وایي چې دې کې خو غټم ده وړم ده نو ولې ستا د موبایل کته به پکې نه لیکلی شوي لیکلی شوي وایي که نه د انټرنیټ چې ته ګورې د یوټیوب چې ګورې زه درته بار بار دا خبره کوم ګورې د پټو ګناهونو نه ځان لرې ساتئ د پټو ګناهونو نه ځان لرې ساتئ حدیث ورته هم ډېر عجیبه حدیث دی د ثوبان رضی الله عنه لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة رسول صلی الله علیه وسلم وی زه به د خپل امت کې داسې کسان پېژنم چې دوی به د قیامت په ورځ راځي بحسنات دنیا نیکیانې به د ځان سره راوړي امثال جبال تهامه د غرونه چې کوم دي غړ غرونه دغه شان نیکیانې به ځان سره راوړي
فيجعلها الله هباء منثورا. الله بولا دا نیکیانی دیسی وال وزی ختم بیکی ولا لکه مالوچ چی دیسی جدا کی کنه نو مالوچ چی جدا کی اجوالو دا ایسی شی اخکاریم نه دا اعمال بولا الله دا سی لری کی صحابه دیر دا حکی شو جدا کم بدبخت انسانان دی یو باغ سره چې نیکی و سره شتینه جهنم ته لاړ دا به خبره څوک دومره نه خفه کیږي خو نیکي ورسره نه وه کنه خو یو سړی د نیکي ورسره شتې به نیکي معمولي نیکي نه ده د غرونو په شان نیکیانې دي د ده د اعمال ختمیږي ولې ختمیږي ثوبان وی یا رسول الله صفهم لنا یا رسول الله دا انسانان موږ ته وښیه جلهم لنا موږ ته ښکاره کړه الا نكون منهم ونحن لا نعلم یا رسول الله دې سې نه چې موږ په کې یو موږ ته پته نه وي دا کسان موږ ته وښیه دې ته غوږ کړئ رسول صلی الله علیه وسلم وتوی اما انهم اخوانکم دا بس تشورونی بل قوم نه دی انسانان دي تاسو نه به هم تاسو نه پیدای یو شان انسانان به او به وجي ومن جلدتكم یو نسب یو انسانان یو اصل دی ټول ويأخذون من الليل كما تأخذون منځونه به هم کوي عبادتونه به هم کوي لکه څنګه چې تاسو کوئ روجې هم نیسي زکاتونه مو ورکوي یا رسول الله نو څه جلې وله بیا چې زموږ په شان دي او زموږ په شان اعمال کوي نو دا خو دینداره خلک دي مرض پکې څه دی مرض پکې شتي که نه ولکنهم اقوام خو دا هغه قومونه دي هغه خلک دي اذا خلوا بمحارم الله انتهکوها رسول زموږ دا هغه خلک دي چې یوازې شي نو بیا د الله د عزت سوچ ورسره نه وي مخامخ ډېر ښه خلک دي خو چې کله یوازې شي رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورسره د الله سوچ نه وي چې کله یوازې شي بیا ورسره د دین سوچ نه وي کله چې یوازې شي بیا ورسره د جنت او د جهنم سوچ نه وي دا حدیث ګورئ او دا خبره ګوره ډېر خطرناکه خبره ځان سره دا خبره یاد ساتئ